أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ آیات نمبر 122 دیگی اللہ پاک جل جلالہ بیا بنی اسرائیل ته خطاب کوي. د دین مخکې دوه خطابات په یا بنی اسرائیل سره تیر شوي دي. نو مخکې هم الله پاک جل جلاله په لومبۍ رکوع د یا بنی اسرائیل کې دې کې الله پاک جل جلاله اجمالاً بیان د بنی اسرائیل کړی دی، او په دغه پسې چې بیا د دویمه رکوع کې یا بنی اسرائیل سره کوم خطاب دی نو په هغې کې الله پاک جل جلاله تفصیلاً د بنی اسرائیلو قباحتونه په هغې چې کوم انعامات شوي وو، د هغې په پلارانو چې کوم انعامات شوي وو او هغې سره چې الله کومې ښېګړې کړې وې هغه ټولې الله پاک تفصیلاً ذکر کړي دي. اوس دلته کې بیا په یا بنی اسرائیل سره خطاب دی، بیا ورته هغه ټولې خبرې ور یادول غواړي الله پاک. د دې مثال داسې دی چې یو سړی په لومبۍ کې دا خبره وکړي چې سود چې کوم دی بد څیز دی، سود بد څیز دی، او د هغې نه پس بیا د سود قباحتونه شروع کړي چې سود کې دا نقصان دی، دا نقصان دی، دا نقصان دی، دا نقصان دی، اوږدې خبرې وکړي او اخره کې بیا وایي خلاصه کلام دا دی چې دا سود بد څیز دی. دقه شان الله پاک جل جلاله تقریبا په لومبۍ کې د مقدمې په طور یا بني اسرائیلو ته خطاب وکړو اجمالاً، او بیا په دې دویمه رکوع د یا بني اسرائیل کې الله پاک تفصیلاً خطاب وکړو. تقریبا 40 قباحتونه د بني اسرائیلو الله پاک ذکر کړل. اوس دلته کې بیا بني اسرائیلو ته خطاب خبره ورته ور یادول غواړي چې د اخره کې مثال یو سړی دا وایي چې سود بد څیز دی، بد دغې دا نقصان دی، دا نقصان دی، اخره کې خلاصه کلام دا دی چې دا سود ډېر بد څیز دی. نو دې ته هغه قباحتونه واپس چې کوم دی په دماغو کې راشي رایاد شي ورته. دقه شان د بني اسرائیلو تقریبا 40 قباحتونه ذکر شو په دې لومبۍ رکوع نه په دې پله په یا بني اسرائیل دا 3 ځایه خطاب شوی دی. نو یو کې چې کوم دی اجمالاً شوی دی، بیا په دې بله رکوع کې تفصیلاً تر دې ځایه پورې بني اسرائیلو ته خطاب. اوس دلته کې بیا مونږ او تاسو ته او چې کوم یهودیان د نبی علیه السلام په دور کې هغې ته بیا دا خبره ور یادول غواړي چې ستاسو په نیکونو او پلارانو باندې ما ډېر انعامات کړي دي. نو دلته کې بیا الله پاک په یا بني اسرائیل سره خطاب کی. یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ تاسو نعمتی زما نعمتونه التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې، وانی فضلتکم او ما فضیلت درکړی تاسو ته ستاسو په زمانه کې علی العالمین په عالمونو باندې. په هغه زمانه کې بني اسرائیلو ته الله پاک جل جلاله په ټولو عالمونو باندې فضیلت ورکړی. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو او رسول الله مبارک ته نبوت ملو شو نو د دې هغه فضیلتونه ختم شو. اوس په ټولو امتونو په ټولو عالمونو باندې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت دی. زمونږ او ستاسو فضیلت دی اوس په ټولو امتونو باندې. خو چې کله نبی علیه السلام ته پیغمبري نه ملو شوې نو بني اسرائیل دا د فضل خاوندانو دې ته فضیلت حاصل وو. نو په دغې په زمانه کې الله پاک جل جلاله بني اسرائیلو ته فضیلت ورکړی په ټولو عالمونو باندې. نو بني اسرائیل ته وایي سم شی کو نه سمېږئ، واتقو نو ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس، یو نفس په کار نه راځي عن نفس د بل نفس یعنی د کافر نفس ښه د ړومبې کو مسلمان یو کو کافري او د دې دویم نفس نه کافر نفس مراد یعنی کافر ته مراد دی. لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د دویم نفس د دې کافر به څوک په کار نه راځي شیئا په هیڅ کې هم ولا يقبل او نبشي قبل ولي منها ددنا عدل
س جرمانه س معاوضه س بدلا ولا تنفعها او نه به نفع ورکوي دته شفاعت س شفاعت س سفارش ولا هم ينصرون او نه به د مدد کولی شي. په دنیا کې چې یو کس گرفتار شي د هغې د خلاصۍ دپاره څلور طریقې دي مخکې ذکر شوي دي. یا دا چې د څوک ضمانت وکړي نو راخلاصي کړي. دویمه دا چې د په کوم جرم کې گرفتار دی د هغه جرمانه ادا کړي جرمانه ورکړي نو راخلاصي کړي. یا دا چې یو مخوري سړی د سفارش وکړي نو هغه راخلاص کړي. یا دا چې د زور ډیر زیات وي نسب یې غټ وي نو په زور باندې لړ شي کس راخلاص کړي. خو د کافر دپاره په قیامت کې د ټولې لارې بندي وي نه به د څوک ضمانت کولی شي د دې نه. واتقوا یوما ویرېږه د هغه ورځې لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس یعنې د ده دپاره څوک ضمانتي به نه وي او نه څوک د ده ضمانت کولی شي او نه د ده ضمانت قبلیږي شیئا په هیڅ کې هم ولا يقبل منها عدل او نه به شي قبلولی منها د ده نه عدل څه بدله څه معاوضه جرمانه به دې هم نه قبلیږي. دوی وایي چې یا الله پاکه ما سره دوه ورځې هلته خو پیسې ډومبي یي نه خو به هر حال کو دي وایي هم چې زما دا داسیس چې کوم دی واخله خو الله پاکه ما د جهنم نه خلاص کا نو هلته جرمانه هم د ده نه قبلیږي د کافر ښه. ولا تنفعها او نفع به نه ورکوي ده ته شفاعت د شفاعت په ورته هم نفع نه ورکوي. څوک مخوري سړی به سفارش هم نشي کوي خو د کافر ګورې ښه د مسلمانانو سفارشونه به کېږي انبیا به هم کوي دغه رنګې شهدا به هم کوي علما به هم کوي حافظان به هم کوي سفارشونه به شوري ماشومانان بچي چې مړي نو هغې به هم سفارشونه کوي. نو سفارش په د مسلمان کوي خو د کافر په باره کې دا څلورې واړه لارې چې کوم دی بندي شفاعت په هم د ده څوک نشي کولی نه به قبلیږي. ولا هم ينصرون او نه به د ده څوک مدد کولی شي او نه د ده څوک مدد کولی شي. هلته د الله سره حضور اړو چلیږي خو یو سفارش دی شفاعت چې ورته وي نو دا به د مسلمانانو په باره کې خو کېږي خو د کافرانو په باره کې به دا نه کېږي. وإذ ابتلى اوس دې آیات کې الله پاک جل جلاله ابراهیم علیه السلام باندې امتحانات راوستي او هغه امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی بیا ول الله پاک سه انعام ورکړو نو د هغې خبرې ذکر دی پکې ځکه ابراهیم علیه السلام د ټولو په نسبت باندې متفق دي. یهودیان هم دا دعوه کوي چې موږ په ملت ابراهیمي باندې او ابراهیم علیه السلام د پیغمبر وی دا زمونږ مشر دی زمونږ مقتدا دی زمونږ پیشوا دی. نصارا عیسایان هم دا دعوه کوي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ مشر دی او موږ چې کوم دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې او په مسلک باندې او هغه ټیکو. او دغه رنګ مشرکین مکه هم دا خبره کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې او ابراهیم علیه السلام صحیح پیغمبر تیر شوی او مسلمانان موږ هم وایو موږ په ملت ابراهیمی باندې یو موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې. نو دا ولې دا د ټولو په نسبت باندې متفق دي چې دا صحیح پیغمبر تیر شوی دی او هر یو مذهب والا دا ګڼي چې دا زمونږ مشر دی. نو دلته کې الله پاک جل جلاله د ابراهیم علیه السلام امتحان ذکر کی بیا دغه کامیابی ذکر کی او بیا د دې ټول تفصیل مخې راځي. وإذ ابتلى او یاد کا هغه وخت چې موږ واغست وإذ ابتلى او یاد کا هغه وخت چې ازمایو امتحان واغستو ابراهیم علیه السلام ربه رب خپل بکلمات پسو کلمات سره پسو خبر سره فاتمهن پس نو هغه کلمات او خبري ابراهیم علیه السلام پورا کړ. ابراهیم علیه السلام الله پاک جل جلاله امتحان اغسته دي او په هغه امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی دی. نو فاتمهن بکلمات د کلماتو څه مراد دي بعضی مفسرین وایي چې دینه مناسک حج مراد دي د حج طریقې ته مراد دي چې ابراهیم علیه السلام امتحان الله پاک د حج په طریقو کې واغستو او هغه پکې کامیاب شو. او بعضی مفسرین وایي چې دینه حسایل فطرت مراد دي. حسایل فطرت استنشاق مزمزه خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول دا د ابراهیم علیه السلام سنت دي. دغه رنګې په سر کې په منځ باندې لار ایستل بریتونه کټ کول نوکونه واړه کول او دغه رنګې د ترخونو ویښته ایستل دا لس څیزونه دي ته حسایل فطرت وي دا د ابراهیم علیه السلام سنت دي. نو بعضې مفسرین وایي چې دا ته مراد دي چې دا ورته الله پاک جل جلاله وښودل او بیا د په ځای باندې راوړل اکه شانتې عمل یې پې وکړو دی په هغې کې کامیاب شو. خو به هر حال بعضې اوامرو او بعضې نواهیو
بعضې امرونه ورته الله پاک کړي چې دا کارونه به کوي، هغه ابراهیم علیه السلام وکړل. او د بعضو څیزونو نه الله پاک منع کړی نواهي ورته وي، نو د هغې نه ابراهیم علیه السلام منع شو، الله پاک جل جلاله په هغې کې کامیاب. اوس دلته کې چې کوم دی یو سوال ذهن ته راځي چې دا امتحان خو د دې دپاره کېږي چې د چا چې امتحان کېږي چې هغه کوم پټ قابلیت دی، پټ قابلیت چې دا ظاهر شي خلکو ته پته ولګي. لکه اکثر زمونږ مدرسو نه یوې مدرسې نه بلې مدرسې ته چې کوم دی ماشوم لړ شي نو هغې ته امتحان واخلي، نو چې کله امتحان ته واخلي نو هغه استادانو ته دغه قابلیت معلوم شي چې دا ماشوم زموږ په مدرسه کې د چلېدو دی او که نه دی. دغه رنګې په سکولونو کې چې کوم امتحانونه کېږي نو هغې کوم د قابلیت ګوري دی څومره اوبو کې دی. نو امتحان خو کېږي د دې دپاره چې په ده کې کوم پټ قابلیت دی چې هغه ظاهر شي. نو ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر خو الله پاک جل جلاله هغه په هر څه باندې چې کوم دی خبردار دی، عالم الغیب والشهادت، په پټو په ښکارو باندې خبردار دی. نو الله پاک جل جلاله چې کوم دی سره د ابراهیم علیه السلام امتحان اغستو. نو دې کې دوه نورې خبرې هم راځي، 15 خبرې چې امتحان خو الله خلک د دې دپاره اخلي چې پټ قابلیت ظاهر شي، نو خو الله ته د مخکې نه معلوم وي، نو بیا ولې الله پاک جل جلاله امتحان اغستو. او دویم سوال دا دی چې دا امتحان په څه کې و، په کوم مضمون کې امتحان. او دریم سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام الله کامیاب کو، نو څنګه کامیاب کو، کم ګریډ حاصل کو، په کم ګریډ کې نمبر یې واغستی، څومره نمبر یې واغستی. او څلورم دا دی چې الله پاک جل جلاله له کوم انعام ورکو. او پنځم دا دی چې الله پاک د دغه انعام دپاره څه ضابطه او څه قانون مقرر کړی دی چې دغه انعام به چاله ورکړي، چې کم کم صفات پکې موجود دي. نو دا ټولې خبرې الله پاک جل جلاله وروستو ذکر کوي. وَإِذِ ابْتَلَى او یاد کا هغه وخت چې ازمایو ابراهیم علیه السلام ربه رب خپل. نو دا امتحان چې و د ابراهیم علیه السلام دا څه په جرم کې هم نه او دا د ابراهیم علیه السلام پټ قابلیت معلومولو دپاره هم، بلکې چې دلته کې ربه لفظ راوړو الله پاک د خپلو اسماء حسناو نه، الله پاک د خپلو نومونو نه رب لفظ چې کوم دی راوړو. نو په دې سره دا خبره ظاهره شوه چې دا امتحان نه د جرم دپاره و او نه د قابلیت معلومولو دپاره و، بلکې په دې کې د ابراهیم علیه السلام تربیت کېدل د الله پاک مقصد. ځکه په امتحاناتو کې د انسان تربیت کېږي، ایمان یې اوچتېږي، درجات یې اوچتېږي. نو رب هغې ذات ته ویلی شي چې د چا تربیت په دمه باندې کوي او حد د کمال ته ورسي، نو هغې ته رب ویلی شي، یعنې تربیت کوونکي ته رب ویلی شي. نو دلته چې الله پاک رب لفظ راوړو نو د دې نه دا خبره معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام امتحان په دې کې و چې د ابراهیم علیه السلام اوچته درجه د الله پاک مطلب وه، او ایمان چې هغه چې کوم دی نور مضبوط شي، د پیغمبر ایمان هسې هم مضبوط وي، خو چې نور د ایمان مضبوط وي، د تربیت ته الله پاک مقصد. نو په نور څه کې په قابلیت معلومولو کې امتحان نه و، او د دې سره چې کوم دی په دغه کې امتحان نه و، په د جرم دپاره هم الله پاک امتحان نه اغستو. بکلمات په څو خبرو سره فاتمهن پس نو هغه پوره کړي. نو ډېرې خبرو کې ابراهیم علیه السلام امتحان اغستی. کله چې الله پاک جل جلاله ابراهیم علیه السلام راولېږو نو هر طرف ته د بت پرستۍ اډې وي، نمرود ټوله بادشاهي بت پرستو، ان تر دې چې د ابراهیم علیه السلام پلار هغه پخپله هم بت پرست. نو یو کس ټولو خلکو ته مقابلې ته ودرېدل دا ډېر ګران کار دی. نو په دې امتحان کې هم ابراهیم علیه السلام الله پاک پاسو. ابراهیم علیه السلام لاړو، لومبې دعوت ورکو خلکو نه منو، اخره کې لاړ هغه بوتان یې ورله مات کړل. د هغو بوتانو په سزا کې ابراهیم علیه السلام باندې د سزای موت اډر وختو چې دته به سزای موت ورکولی کېږي. نمرود اډر وکړو، وی لرګي راوړی، 6 میاشتې ټول قوم لرګي راوچلول او 6 میاشتې پسې ورته ورته کړو. ابراهیم علیه السلام ورته وکړو چې کله ورته وکړو نو په دغه ټیم کې ورګوره فرشتې راغلي، جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، دا فرشتې ورله راغلي، ورته یې موږ ستا د مدد دپاره راغلي. ابراهیم علیه السلام ورته الله را لېږلي یې وینه، وی د الله نه خو اجازت غوښتې خو په خپله خوښه الله نه یې رالېږلي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل تاسو ته زما هېڅ حاجت نشته دی، زما رب زما دپاره کافي دی. ګوره دومره کلک یقین واله، د فرشتو نه هم مدد ونه غوښته. اوس که مونږ وي نو مونږ خو فرشته مونږ خو خلکو ته هم چغې والې، هغه د الله د فرشتو نه هم مدد ونه غوښتو. فورا الله پاک جل جلاله ورته براه راست حکم وکړو، یا نار کوني برده، ای وره یخ شه،
علماء کرام لیکي چې څنګه الله حکم وکړو په دنیا کې چې څومره اورونه بلېدل ټول چې کوم دی یخ شو او بیا ورته الله پاک وفرمیل وسلام یا نار کوني برده ای ور یخ شه وسلاما چې سلامن ټکي وسره وفرمایو الله پاک نو علی ابراهیم وسلاما علی ابراهیم چې کله سره دا ټکي وفرمایو نو ور چې کوم دی اعتدال والا شو درمیانه شو او په دنیا کې چې نور کم ورونه بلېدل هغه بیا ګرم شو او دغه ور په ابراهیم علیه السلام باندې ګولې ګلزار شو نو په هغې کې دننه الله پاک جل جلاله دغه ور د ابراهیم علیه السلام پرورش او تربیت وکړو ابراهیم علیه السلام لاس مبارک ته چې کومې رسۍ ځوړندې کړې وي نو هغه رسۍ اوس سوځېدې خو د ابراهیم علیه السلام یو ویښتۍ د تپ ته وجې نه کوږ نه کړو نو دغه امتحان کې هم پاس شو بیا ورته وی الله پاک ورته حکم وکړو خپل ملک پرېږده عراق پرېږده شام ته لاړ شه نو شام ته لاړو بیا ول الله پاک زوی ورکو اسماعیل علیه السلام بیا ورته الله پاک حکم وکړو دی په یو شاړ ځنګل کې پرېږده جبریل علیه السلام ورسره دی روان کړی دی چې کوم ځای کې شینکۍ راځي نو ابراهیم علیه السلام جبریل علیه السلام نه تپوس کوي چې دلته کې پرېږدم نو هغه ورته وي نه مخې ته ځه چې بیا یو ځای کې شینکۍ راځي اوبه راځي نو ورته وي دلته کې پرېږدم وي نه مخې ته ځه اخره کې په یو شاړه بیابان کې کوم ځای کې چې بیت الله شریف آباد دی په هغه وخت کې بیت الله شریف آباد نو په دغه ځای باندې دکل ځای چې کوم دی پرېښود مور او ماشوم بچی پرېښودو ابراهیم علیه السلام ته بیا حکم وشو ته روان شه دی را روان شو شاته ورته بیبي چغې وي ته مونږ چاته پرېږدي دا خو چې کوم دی شاړ میدان دی دې کې خو د زناورو هم پته نه لګي انسان پکې په نظر نه راځي اوبه نشته دی خوراک نشته دی مونږ چاته پرېږدي ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي اخره کې بیبي ورته وي تا ته د الله حکم دی ابراهیم علیه السلام ورته وي او ماته د الله حکم دی نو بیبي ورته وي زه اوس چې تا ته د الله حکم دی هغه الله مونږ نه ځایږي ابراهیم علیه السلام په شا ورته نه دي کتلي خو چې کله جنت المعلا ته راورسېدو نو هلته کې ودرېدو د الله پاک نه دعاګانې وکړې بیا چې کله ری وستو واپسو ډېره موده پس بیا ورته الله حکم وکړو دا بچی د قرباني که نو خپل بچی بوتو مینا ځنګل ته چاړې راواغسته خپل بچی باندې چې کوم دی شروع کړ الله پاک جل جلاله د جنت نه ګډ راوستو او د په چاړې ته ډېر زیات غوسه شو ته ولې غوسه نه کوې اخره کې الله پاک جل جلاله د جنت نه ګډ راوستو هغه چې کوم دی حلال شو او دته الله پاک آواز وکړ قد صدقت الرؤیا ای پیغمبر تا خپل خوب چې کوم دی رښتینو کو بس دا دومره امتحانات په الله پاک راوستلو په دې ټولو کې چې کوم دی الله پاک جل جلاله حضرت ابراهیم علیه السلام کامیاب شو او څنګه کامیاب کو په کم ګریډ کې نو 100/100 نمبر په هر امتحان کې ابراهیم علیه السلام اغستی او څلورمه خبره دا وه چې الله پاک ول کم انعام ورکو نو الله پاک ول دا انعام ورکو چې د ټولو داغه د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره انبیا راغلي دي دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي عیسی علیه السلام پورې چې په بنی اسرائیل کوم انبیا راغلي دا په ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي او نبی علیه السلام راغلی نو دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه د خپل نیکو د خپل پلار دعا یم د ابراهیم علیه السلام هغه دعا غوښتلې نو دا ټول پدې کې دویمه خبره ده چې څومره انبیا علیهم څومره مذهبونه دي او يهوديان دي نو هغه ابراهیم علیه السلام خپل مشر مني او نسواره دي هغه ابراهیم علیه السلام خپل مشر مني او مشرکین دي هغه ابراهیم علیه السلام خپل مشر مني او موږ هم ابراهیم علیه السلام خپل مشر نو الله پاک د ټول امت لپاره پیشوا وګرځو د ټول امت لپاره نماینده وګرځو د ټول امت لپاره او د ټول مذهبونو لپاره امام وګرځو دا انعام ول الله ورکو او څلورمه خبره چې د دې ضابطه او قانون سي چې دا انعام الله پاک جل جلاله چا له ورکي نو دلته ابراهیم علیه السلام سوال کړی دی قال ومن ذریته الله پاک تو فرمایل قال انی جاعلک بشک ز ګرځون کې متعال را للناس د خلقو لپاره اماما پیشوا نو قال ومن ذریتی ابراهیم علیه السلام سوال وکړ الله پاک زما اولاد چې کوم دی پیشوا وګرځوا نو الله پاک تو فرمایل قال الله پاک فرمایل لا ينال عهد الظالمین نبرسی زما دا واده ظالمانو چې کوم سړی ظالم او فاسق وي نو هغه به امام نه جوړیږي بلکې نیک دل سړی به الله پاک جل جلاله امام چې کوم دی جوړي دوی علماء لیکلي دي او تاسو خپل مشر مقرروي نو نیک مقرروي کو د کلی مشر مقرروي کو د یون کونسل مشر مقرروي خو نیک سړی به ګوره هغه مقرر دا به ټول خلکو باندې لازم دي چې نیک سړی وګوري چې کم سے کم د دې په ذهن کې هونی کی کنه
نو دلته کې الله پاک فرمایي ويذب تعالی او هر کله چې یاد کا هوا چې ازمایو ابراهیم علیه السلام ربه خپل رب بکلمات پسو خبر سره فاتمهن پس نو دهغه پورا کړی قال الله فرمایل انی جاعلک بشک از جوړون کیم تعالی را للناس د خلق د پاره اماما پیشوا قال ابراهیم علیه السلام عرضکو ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم یعنی زما اولاد هم پیشوا جوړ کا قال الله فرمایل لا ینالو نبرسی عهد الظالمین زما وعده ظالمانو ته ظالمانو او فاسقان دا پیشوایان او پیغمبران نه جوړیږي خلفا به نه جوړیږي بلکې خلفا او پیغمبران دا به نیک خلق جوړیږي چې کوم نیکان ظالمان یا بنی اسرائیل ای یعقوب ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ تاسو نعمتي الذي زما هغه نعمتونه انعمت چې ما کړی دي علیکم پتا سو باندې وانی فضلتکم بشک ما فضیلت تر کړی دی تاسو ته په خپل زمانه کې علی العالمین په عالمونو باندې واتقوا یریږي یوما ده غیر وزنا لا تجزی چې پکار بن راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا په هیڅ کې هم په اس کې بچ کم دی یو کس د بل کس پکار ناراضي نو نفس پکار بن راضي او نفس عن نفس د کافر نفس ښه دلته د کافر مراد دی شیئا د هیڅ ولا يقبل او نبشي قبل اول منها د کافر نفسنا عدل سمعاوزه سجرمانه ولا تنفعها او نب شفاعت کیږي ولا تنفعها او نب نپور کیږي ولا تنفعها او نب نپور کیږي دتا شفاعت د چا سفارش ولا هم ينصرون او نه بد مدد کولی شي ولا هم او ينصرون او نه بد دوی مدد کولی شي ويذب تلا او یاد که هغه وخت چې ازمایو ابراهیم علیه السلام ربه خپل رب یعنی رب د ابراهیم علیه السلام بکلمات پسو خبر سره فاتمهن پس نو دهغه پورا کړی قال الله فرمایل انی جاعلک بشک ز جوړون کیم تعالی را للناس د خلق د پاره اماما پیشوا قال ابراهیم علیه السلام عرضک ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم یعنی پیشوا جوړ کا قال الله فرمایل لا ینالو چې نبرسی عهد الظالمین زما وعده ظالمانو ته یا بنی اسرائیل ذکروا ای اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کئ تاسو یاد کئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت چې ما کړیو علیکم پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او بشک ما فضیلت درکړو تاسو ته په خپل زمانہ کې په عالمونو باندې واتقوا یریږي یوم د غیر وزنا لا تجزی چې پکار بن راځي نفس یو نفس عن نفس د کافر نفس د کافر سړی شیئا په هیڅ کې هم ولا يقبل نبشي قبل ول منها دنا عدل سمعاوزه سجرمانه ولا تنفعها او نبنف ولا تنفعها او نبنف ورکول شدته شفاعت د شفاعت ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد کولی شي ويذب تلا او یاد که هغه وخت چې ازمایو چې امتحان کو ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ربه رب دهغه یعنی رب د ابراهیم علیه السلام بکلمات پسو خبر سره فاتمهن پس نو دهغه پورا کړی قال الله فرمایل انی جاعلک بشک ز جوړون کیم تعالی را للناس د خلق د پاره اماما پیشوا قال ابراهیم علیه السلام عرضکو ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم قال الله فرمایل لا ینالو چې نبرسی عهدی زما وعده ظالمین ظالمانو ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله خاتمه بالخير وبالإيمان کې خدای ټول إله العالمين په قرآن مجید باندې پوهه کړي ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمين د فلسطین د مجاهدین مدد او نصرت فرمایي خدای پاک إله العالمین د فلسطین د مظلومانو حفاظت او فرمایي خدای پاک الہ العالمین دغه په مقابله کې چې کم يهود دی الہ العالمین کم اسرائیل د خپل قهر او غضب په پیړه باندې وي الله په کوم خوره باندې مسلمانانو ته کافرانو د تکلیف ورکون کې دی الہ العالمین دغه د تکلیفونو نه خلاص کې خدای پاک الہ العالمین مسلمانان غالب کې کافرانو مغلوب کې الله اسلام غالب کې کفر مغلوب کې خدای الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کنن د پسې د اکثر په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله